نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي فيه وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء الكرام، ددی مجلس حاضرین مسلمانان رونو او بالخصوص ددی ادارے ڈائریکٹر سے SBS डायरेक्टर साहब जनाब सैयद मनोहर शाह साहब हफिज़हुल्लाह, जनाब मोहम्मद खलील काजी साहब प्रिंसिपल SBS और जनाब फजल सुभान साहब प्रिंसिपल SBS और जनाब मोहतरम कैसर सलीम साहब और ददे SBS जुमला इंतजामी दोस्तान और स्टाफ रागले मिलमनो मुहतरम मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दगरान कदर मुहतरम रोड जनाब हजरत मौलाना सिद्दीक अहमद साहब शेख उल हदीस जामिया दारुल कुरान व मुदीर व मुहतमिल दागी बख्वाहिश बांधे और दागी पर दावत बांधे ما بیا دلته شرکت وکړو. الله پاک دې له خیر او برکت ورکړي. دې شرکت له زما او د بل حضرت سے محترم د حج دراتو یو تقریبي عنوان دی ورکړ. ډېر مشهور هم د دوی ورسره دی یو خبره وکړله چې دارالقرآن د پر دوی د ځای او د ځمکې بندوبست کوي. تېر ځل هم په دغه میدان کې چې کوم د ختم بخاري او ډېره لویه جلسه وه، هغې کې مونږ اعلان وکړو، ملګرو ډېر ښه شوق سره په هغې لبیک وویل، بیا مونږ لاړو او ځای او ځمکه مو کتل. بیا ما ناظم صاحب محترم ته وویل چې یاره دې د خپلې نقشه جوړه او په دې ځای کار شروع کول پکار دی. دا چې دوی بل ورځ راغلي ما د په خیر علي نه نو بیا چې ما تپوس وکړو
نو دی وی چیرې لا خو کار نه دی شروع کړی، دا د ځمکې پیسې پاتې دي چې چا نه مو اخیستې ده. د مارو د سوات دا سیمه ډېره مبارکه سیمه ده. د سوات دا ځای او دا خاوره دا علم دوست خاوره. د سوات دا خاوره همیشه په عالمانو آباده پاتې ده او ډېر لوی لوی علما دلته تېر شوي دي او شته پکې شکر. او د سوات دا خاوره دا په ډېرو لویو د دعوت په مشرانو باندې تر و تازه ده، په نیکانو صالحینو تر و تازه ده. او زما ګمان دا دی چې ستاسو د سوات په دې ځمکه او په دې خاوره داسې مسجد بني چې هغې کې به د قرآن شریف درس دی. او که زه دا ویم چې داسې محله بني چې په هغې کې به د بیت الله حاجي عمرې والا دا هم درو دا یو پاکه ځمکه ده او پاک خلک. ما ته اوس هم زما یو دوست دی ورور دی آصف خان صاحب دلته ناست دی، وي د سوات خلک تا سره ډېره مینه کوي. ما ویل دا محسوسوم، وایي د سوات خلک دې دا محسوسه کړي چې زما هم د سوات خلکو سره ډېره. او زمونږ عرب یو مقوله وایي الحب من الجانبین والبغض هکذا، وي عموما اکثریت مینه د دوو طرفو. او پښتانه وایي وي د یو لاس نه پړق نه خېږي تر څو چې دواړه دیني یو دی. نو په ما هم د سوات خلک ګران دي او زه هم د سوات په خلکو ګران یم. او زه به تاسو ته صرف دومره یو ټکي ویم چې ډېر دوستان د دې بنګاورې او د دې ګردونوانه ګورې داسې کله کله ما له د جمعې لمانځه له دې ځای نه راځي. درونو دا قیمتي خاوره ده. ما ناظم صاحب ته یو خبره ستاسو مخکې ګردانو دا ده چې دا مدرسې دا د انسان خپلې نه دي، دا د الله دی. جومات د خدای دی. ولې جومات کې څه کېږي؟ جومات کې منځ کېږي، جومات کې د قرآن شریف تلاوت کېږي، جومات کې اعتکاف کېږي. او خلاصه دا چې جومات کې الله ته سجده لګي او د الله عبادت کېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر البقاع مساجدها وشرها اسواقها، چې په ټولو ځمکو کې قیمتي خاوره او قیمتي ځمکه د جومات ده. او قرآن شریف کې الله فرمایي وان المساجد لله، دا جوماتونه د خدای دي. بیوت الله ورته ویلې شوی دی چې دا د خدای کورونه دي. نو د خدای داسې کور نه دی چې خدای پکې اوسېږي. اضافت ته موږ طالبان وایو تشریفي دی، تعظیمي دی. نو چې د خدای کور شو جومات، مدرسه کې څه ښودلی کېږي؟ د خدای دین قرآن، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سنت او حدیث، او بیا هغه علوم چې د قرآن او د سنت خدمت کوي. یعنی بنیادي طور په مدرسه کې د قرآن او د پیغمبر د سنت خدمت کېږي. نو رښتیا ووایه د دې نه بهترینه ځمکه بله کومه کېدی شي. نو زه اوس هم تاسو ته وایم، ناظم صاحب ته وایم، د ده په دماغ وګوجي چې یاره دا خو ډېرې پیسې پاتې دي. ځکه ما اورېدل چې دا ټوله ځمکه شوې ده په 3 کروڑ او 65 لاک روپۍ، 3 کروڑ او 15 او په دې کې 74 لاک روپۍ ورکړې شوې دي او 2 کروڑ 91 لاک لکه تقریبا 9 لکه کم 3 کروڑ روپۍ پاتې دي. نو خامخا چې څوک قرضداري په ذهن کوجي ستاسو مخکې دغه زه ډاډ ورکوم او دا ورته زه وایم او صفحه ورته وایم چې دا سوچ به نه کوې دا پیسې پتا نه دي پورې، دا په خدای پورې. د چا چې کوري او د هغه کور دپاره قرضه والي، زما کور دی او ما یو څوکیدار کور له نیولی دی او ما هغه ته څوکیدار ته وایي چې دې کور له لږه قرضه راواله، دې کې زه ابادي کوم. نو دا قرضه په هغه څوکیدار نه، دا په می چې ما ورته وي. دا جومات د خدای دی، دا مدرسه د خدای ده. سبا به ناظم صاحب ني، د ده نه پس به بل څوک دلته خدمت کوي. بیا به هغه هم ني، د هغه نه پس به بل څوک خدمت کوي. تاسو ولیدل په دې سوات کې څومره لوی لوی شیخ الحدیثان لاړل، د هغې په ځای بل، د هغې په ځای بل، د هغې په ځای بل. نو مدرسه د ناظم صاحب نه ده او نه جومات د ده دی، دا د خدای دی. نو ده چې څومره قرضه جومات ته راغښتې ده، د خدای کور ده.
د چې څومره قرضه رااخیستې ده د خدای او د رسول د دین د خدمت لپاره، نو دې څوکیدار دی، دا قرضه په چا ده؟ په الله ده. نو الله به خپله قرضه خلاصوي. خو د بنده د قرضو خلاصولو او د الله د قرضو خلاصولو منځ کې فرق دی. الله قرضه په خپله نه خلاصوي چې چا نه پیسې راولي ونه ورکړي، الله بیا موږ ته واسطه کوي. زه خو خپله قرضه په خپله خلاصوم، جیب نه به والم. الله تا ته وایي ورکړه زما دا قرضه، بل ته وایي په ما قرضه او دا قرضه ورکړه. نو دا چا ته وایي؟ الله پاک. دا هغه چا ته وایي چې د چا په زړه کې د خدای او د رسول او د پیغمبر او د قرآن او د سنتو مینه او محبت. بنیادي څیز زمانو دا دی. مسجد نبوي مبارک چې حضور پاک کله مدینه شریفې ته راغی، زه اختصار نه به کارلم ځکه نن د جمعې شپه ده او ډېر دوستان به شوي جمعې لاندې ته غواړي. مانځه نه مخکې به انشاءالله خلاصوم. بنیادي یو څو خبرې. نو چې کله راغی مدینې منورې ته، اوس چې دا کوم دی مسجد نبوي مبارک دی، نو دا یو میدان و، زاړه د مشرکانو بعضې قبرونه و پکې، او داسې ویجاړ روان داسې دیوالونو نشانات و پکې، او د کجورو یو څو بوټي و پکې. حضور پاک مبارک دا ځای خوښ کړ، ویې دلته جومات جوړه. ګور ټولو نه مخکې جومات. اکثر زموږ خلک د دې کې دا شکوه کوم، یو ټاون به د خرڅۍ او هغې کې به د کورونو دپاره دغه ورکړي او جومات ته پکې ځای پرېږدي، او که جومات ته پرېږدي مدرسې له نه پرېږدي. دا زموږ ډېره انتهایي کمزورتیا ده. دا زموږ د دین سره د مینې کموالی دی. رسول الله مبارک چې څنګه راغی قبا ته لومبې جومات یې مسجد قبا جوړ، چې راغی لومبې یې وایي دلته جومات جوړو. حضرت کلثوم ابن هدم رضی الله عنه ځای وبخښو او په خپله پکې قسم په خدای حضور پاک خدمت کړی. او چې مدینې منورې ته راغی، نو مدینه منورې کې وایي دا ځای مې جومات ته خوښ دی. نو دا د چا دی؟ دا د یو دوه یتیمانانو دی. ترې وی بلکل دا وقف وی نه دا خوستانه دی، د یتیمانانو دی، دې له به پیسې ورکوو. هغه ځای څومره 50 ضرب 60 ګز، یو طرف یې 6 ګز او دا زموږ غټ ګزونه، او بل طرف ته 50 ګزه ځای و. اوس پیسې به څوک ورکوي؟ ماشاءالله مسافر د مکې، بې کس او بې څوکه د مکې هغه انسان به ورکوي چې هغه ټول سامان مکه کې پرېښود. د هغه نه ځمکه مکه کې پاتې شوه، د هغه نه کور مکه کې پاتې شو، د هغه خاندان مکه کې پاتې شو، د هغه اسونه او د هغه ګډې چیلې ټول په مکه کې پاتې شو. یک تنها سفر کې تللی دی او لا ستړی دی، لا تمام نه دی، او هغه وی د الله رسوله دا پیسې به زه ورکوم. اوس زموږ خلک وایي هلکه دی خو مسافر دی، دا به د مدینې یو کس ورکړي. هلکه د سره خو څه نشته، دی خو تش تور د مکې نه مدینې ته تللی دی. نه هغه وی د دې ځمکې څو پیسې کېږي، ټولو نه مخکې پهل یې وکړه، پهل دا نه چې بل چا نه ورکولی. ماشاءالله چې پیغمبر مبارک وي خلک به ځان قربانوي. پهل یې وکړه، پهل یې څنګه وکړه؟ حضرت ابوبکر صدیق تپوس وکړه ځمکې څونه قیمت دی؟ وی د دې 10 اشرفۍ 10 دیناره. زه یې جیب ته لاس کې 10 دیناره یې راویستل او رسول الله مبارک ته لاس کې کېښودل. الله رسوله د دې ځمکې پیسې په ما. ماشاءالله دې ته ایمان دی. دا نه وایي چې زه خو مسافر یم، دلته خو زه تجارت نشم کولی، دلته خو زه ځمکه نشم کرلی، زه به خورم څه؟ زما خو کور هم دلته نشته، زه خو د بار نه مهاجر راغلم. نه د جومات خبره راغله او بیا د پیغمبر مبارک خبره راغله. زه یې 10 اشرفۍ راوستې، حضور پاک وفات به تمادي حضرت یې دا وخت جومات زما له طرف نه جوړ. تاسو یم څونه خوش قسمت و حضرت ابوبکر صدیق. نن د مسجد نبوي یو مونځ په څو 1000 او په یو روایت کې 50,000 هم دی، روایت کمزور دی. اگر چې علما وایي په دې فضایلو کې ضعیف حدیث هم د عمل لپاره کافي دي. خو زه په 1000 به یې وایم د حضور پاک د زمانې نه اوسه پورې څومره خلکو مونځونه وکړو شمېرلی یې نشي. هر کال په رمضان کې څونه کوي او په حج کې په لکونو خلک کوي، دا ټول هلته ځي. او په دې نور ورځو کې څومره کېږي، د دې یو مونځ ثواب، د دې یو ثواب به نه کمیږي، پوره به میلاویږي. خو د هر یو ثواب د حضور پاک زمانې نه اوسه پورې او تر قیامته پورې جمع کا، دا دې ټولو برابر ثواب به د حضرت ابوبکر صدیق پته لګوي. زه خیال وکړم
بیا وروسته پکې لکه د حضور پاک زمانه کې نوره توسیع شوه 100 به 100 ته ورسېد 100 ګز به 100 ګز او بیا چې رسول الله مبارک وفات شو نو حضرت ابوبکر صدیق پکې توسیع ونه کړه چت یې زوړ شوی هغه یې ورته نوی کړ او چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه راغله نو حضرت عمر فاروق پکې 10 ګزه قبلې ته ځای زیات کړ او چې د حضرت عثمان ذوالنورین زمانه راغله نو هغه افسرینه وسپړله بې له مشورې نه چا سره مشوره نه ده کړې جومات یې وسپړله او قیمتي جومات یې جوړ کړ د ایټلي نه یې وله کاڼې راوړه په دریاب کې په کشتو کې په اتیانو او په اوښانو باندې یې راښکله کاڼي یو ستن د یو کاڼي نه یې وله جوړه کړه یو ستن او منقوشه بخاري کې راځي نقش و نګار یې پې د پاسه کړی دی ایټلي نه یې وله کاڼې راوړه او د برما نه یې وله لرګي راوړه ساګوان ورته وایي چې نن په دنیا کې د هغې نه قیمتي لرګي به برما نه یې راوړه او کاریګر یې ونه راوغوښتل او نقش و نګار یې جوړ کړو اعلی قیمتي چت یې پې واچو اعلی قیمتي لرګي پکې ودرول او قیمتي هغه کاڼي پکې ودرولو صاحب من او چې دا او جومات یې هم ښه وسیع کړه امهات المؤمنین چې کوم یې وفات شوي د هغې کورونه یې شامل کړل او ګیر چاپېره صحابو د کورونه واغېستل شامل یې کړل خلک خو شته که نه مخالفي او دغه زمانه کې د عبدالله ابن سبا ملګري په مدینه کې او منافقینو پروپیګنډ یې وکړه جومات باندې پرې ډېره لویه پیسه ولګول اسراف یې وکړه تبذیر یې وکړه د بیت الله مال یې تباه کړ دې غریبو له ولې نه د حضور پاک زمانه کې کچو د ولې پوخ کړ بیت المال یې غرق کړ بیت المال پیسې ولګول دا د فرمانه پکې د لرګي څه ضرورت و څونه خرچه وشوه دا د ایټلي نه پکې د کاڼي څه څونه خرچه وشوه او دا په کاڼي نقش و نګار باندې څونه پیسې ولګي دا خبرې شروع شوې چې حضرت عثمان ته پته ولګېده نو د مدینې ټول خلک یې راغونډ کړل لکه نن چې تاسو کوم ناظم صاحب محترم خپل دوستان او د شورا بعضې دوستان راغونډ کړي ټول سوات نه دقسې خپل دوستان راغونډ کړل په جومات ډک شو او په منبر کېناست یو څه تاریخي جملې یې ویلي دي یو څه چې هغه تر ننه پورې تاریخ په پاڼو باندې پرتې دي او تر ننه پورې مخلوق خدا او علما د هغې نه استفاده کوي او فایده ترې اخلي وایي ما ته دا ستاسو خبرې را رسېدلې دي وایي ټولو نه مخکې خو دا واورئ چې د حضور پاک زمانه کې د خلکو کورونه هم کچو او جومات هم کچو بدې نه ښکارېده اوس د خلکو کورونه پاخه دي او د خدای کور کچه دی نو دا مناسب هغې ولې کچو کورونه کچه اوس کورونه خلکو پاخه کړل او د خدای کور به کچئ بدې به نه ښکاري ما ځکه پوښ کړ نمبر 2 وایي د بهر نه چې مېلمانه راشي ستاسو په دې لارو کې ستاسو په دې پخو کورونو کې ګرځي او بیا دې جومات ته راشي او د دې جومات نسبت زما د مبارک پیغمبر محمد مصطفی سره دی صلی الله علیه وسلم خلک به څه کافران هم راځي مسلمانان هم راځي وایي دا د دې د پیغمبر جومات دا د خدای کور چې دی وایي جومات د خدای کور خپلو کورونو ته وګوره دې ته وګوره نو یې ځکه دا ما پوښ او خشته مې وکړه وایي درېیمه واورئ وی بای دوستان وی چې بیت المال یې تباه دا پیسې غریبو له ورکول پکار دا مسکینانو له دا یتیمانانو له ورکول پکار دي او بیت المال یې غرق کړ وی زما د په هغه ذات قسم یې چې دې پیدا کړی د قسم درته خورم قسمیا او ویې ژړل حضرت عثمان بکا علی منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضور پاک په منبر یې وژړل او څه وی قسم په خدای که په دې کې ما د بیت المال 1 روپۍ مچولي دا ما ټولې خپلې ذاتي پیسې لګولې او افسوس چې عثمان ته د دې نه ښکلي ډیزاین او خشته نقشونه میلاوېدلې نو عثمان به خپلې پیسې قربان کړې وي د پیغمبر مبارک جومات د خدای کور به د دې نه خشته جوړ کړي او افسوس او ارمان پیسه سي نقشي خبرې دي چې د سرو زرو په خط باندې ولیکلی شي پیسه سي چې عثمان په جومات پیسه ولګوله پیسه څه ده چې عثمان جومات له د ایټلي نه کاڼې راوړه او د برما نه لرګي راوړه قسم په خدای چې د خدای د کور نه
د خدای د کون او صفین پکې خشته جوړه کړه. یوازې جومات نه چې کوم د طالبانو ځای او د پیغمبر مبارک چې کوم جومات و صفه سوی حضرت عثمان قسم په خدای په الله په ذات مې قسمي چې د عثمان مال خو پرېږده وه چې د پیغمبر مبارک د جومات نه او د حضور پاک د طالبانو د صفې نه د عثمان آل اولاد او بچیو د سر غم قربه بحث خلق دې ټکي ته تاسو ورونه لږ سوچ دوه خبرې عثمان وکړې رضی الله عنه د الله کور د پیغمبر جومات او د پیغمبر د طالبانو ځای صفه درې خبرې جومات د خدای کو ان المساجد لله بیوت الله من بنا لله بیتا ډېر حدیث په دې کې وخت کم دی صرف دا درته وایم تاسو ټول دلته ناست یې او دا خبره ټول په ذهن کې واچوئ چې دا جومات کې چې کوم څوک خدمت کوي د جومات متولي دی د جومات څوکیدار دی رښتیا ووایه دا جومات د ده دی که دا د خدای دی ما لږ جواب راکړي جواب راکړي داسې نه شوق سره جواب راکړي الله دا څوکیدار دی مدرسه کې چې کوم محتمم دی دا مدرسه ده نه نن خو دې راشي او دې مدرسې نه دې کور جوړ کړي چې خلک یې سرونه وباسي پنځه دې مونږ نه غونډ کړه خپل کور دی ولا راوځي که دې پکې کور اوسئ دې دپاره چې زه به خدمت کوم زه به نږدې به حقیق شوه د مجلسې د شورا په رای باندې لیکن دې په هغې نه کور نشي جوړولی ولې دا د ده نه د دې څوکیدار د نه بس په بل راځي بل 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 څوکیدار نو چې دا څومره په مدرسه خرچه کېږي د خدای په کور کې د هغې ځای باندې کېږي چې کوم ځای د پیغمبر دین او سنت ښودلی کېږي نو دا قرضه په چا شوه په الله او په رسول شوه او زه یې څوکیدار یم نو په الله او په رسول قرضه نه نو په ما له څه دي حاجم صاحب ته پیسه کوې په تا قرضه نه ده په خدای قرضه ده خدای به خلاص د الله په رسول قرضه ده د هغه د علومو درس به پکې کېږي ته ولې پریشان فکر مه کوه زه دا ګرنټي در کوم انشاءالله چې کال نه به تاسو وګورئ چې موږ دلته پروګرام کوو ناظم صاحب وایي چې پیسې خدای خلاصوي وویل یو سیز به یې پکې یو سیز اخلاص او دویم سیز بسې په الله به سوچه اعتقاد او کلکه عقیده ساتي انا عند ظن عبدي بي حدیث قدسي دی ته تماشا کوه چې خدای خلاصوي که نه ما خو څوکیدار یم ما خو قرضدان له نه ده راغېښتې ما خو د خدای کور له راغېښتې زه خو څوکیدار یم ما خو قرضدان له نه ده راغېښتې ما خو مدرسې له د پیغمبر د علومو چې کوم د پیغمبر علوم زده کوي هغې نه نو اوس الله به یې څنګه خلاصوي دا نه چې تا له لاس کې درکړي الله به ستاسو زموږ په لاس خلاصوي د چا په لاس باندې زموږ ستاسو په لاس به رب العالمین خلاصوي چا په لاس به خلاصوي چې چا الله او رسول سره مینه هر سړی نه د هر چا په لاس به نه خلاصوي د هغه چا لاس کې د هغه چا زړه کې به خدای اچوي چې څوک د خدای د هغه چا زړه کې به خدای اچوي چې څوک د الله د رسول دی بس هغه ته به وایي الله رکې به واچي په خولې نه رکې به واچي دا قرضه زما ده زما بنده ورکړه بدل به زه درکوم د الله رسول سره دې مینه ده ورکړه ورکړه دا قرضه په الله او په رسول ده زه به ورکوم د عمرزو کې په دې ویډیو هم شته د مخکې ورځو کې یو زما شاګردانو هغې جومات جوړو نو ما ته یې وویل چې دې خلکو ته لږ د چندې وینا وکړه زما عادت دا دی زه صرف او صرف درېو مدرسو له چندې اعلان کوم نور نه کوم یو نعمانیه مدرسه ده هغې له کوم چې هغې کې زه درس کوم حقانیې له کومه چې هغې کې زه درس کوم یو بله مدرسه ده محمودیه یو ده بس زه خو چې کوم ځای لاړ شم خلک وایي واړه مې ګورې چندو ملا نه یم خفه کېږي نو هلته شاګردان مې وایي دا جومات قرضدارې دی وایي دې له چنده وکړه ما لکه چندې مندې پرېږده خو زه یو 10,000 وایي که 10,000 اوس مهیر دي دا پکې زما له طرف نه شي ما وایي مې دا به زه ورکړم خو ما ګورې محتمم صاحب هسې نه چې سبا راپسې کور ته راځې چې راکړه ګورې ما سره دونه نشته زه به درله پیدا کوم شل ورځې که مې پیدا کړې او که مې میاشتې پیدا کړې خو دا 15,000 روپۍ دا به درله زه درکوم یو سړی پاتې دی مولي صاحب ستا دا قرضه به زه خلاصه کړم ما سره مینه وکړه چې ستا قرضه به زه خلاصه کړم مې ډېره ښه هلکه مې زما دا قرضه ده خلاصه کړه خو 15,000 به زه نورې درکوم دا خو د ثواب وشو
زه به 25,000 یا 20,000 دا به زه درکوم خو زر به نه غواړې بل پاسې دوی دا قرضه د پما شوه هغه خلکو چلو مونته مدرسې والا ما هم پکې چلو مونته 100 زره یو وې دې خلاصوم بیا مې 100 زره بل وې دا نه زه خلاصوم بیا مې 100 زره وې باندې لکونه روپیا په هغه ځای خدای مسله ختمه کړه اوس دا کومو خلکو چې پوهې چې ستا دا پیسې زه خلاصوم رښتیا ووایه دا زما دوستانو ما سره مینه وکړه نه د خدای پرېږدي چې څوک خلاصي ته د چا سره مینه وایي الله سره والله غیرتي دي قسم دې که د خدای په ځان د چا بدل کړي نه پرېږدي او چې د پیغمبر مبارک قرضه څوک خلاصوي دا پیغمبر سره مینه ساتي یو مثال در کوم وخت کم دی خو خیر دا یو خبره درته کوم د پیغمبر د مینې مثال در کوم زموږ په دین کتابونو کې یو صحابي تیر شوی دی حضرت سعد رضی الله عنه او سعد کم کسانو او زموږ کتابونو کې دی په سعد اسود مشهور تور سعد رنګ نه تور او کتاب کې د هغه کومه حلیه لیکي نو ادا دی چې په دې مخ باندې په دې لاسونه غټې دانې او د حبشو علاقې سره نسبت نو غاښونه یې بار تاسو په دې سعودي عرب کې د حبشیان بعضې کسان به لیدلي ولې یو خبره کوم چې الله پاک د انسان شکل او صورت ته نه ګوري زړه ته ګوري دا نه چې دا بدرنګه دی نه بلال خو د رنګ نه تور و لیکن د رسول الله مبارک د خدمت د برکت نه څومره لویه درجه ده خو دا صحابي د رنګې ډنګې نه خشتن و مخ تور غټې دانې شونډې غټې غاښونه بار راوتې پوزه بدنه او غریبه مو یو لنګ یو کمیسې نو یو لنګ سپلیم نه وي حضور پاک ته کېناسته او په جامه شو څه وایي رسول الله مبارک ته وایي د الله رسوله وایي جنت به بلال ته پرېږدي د جنت حورې به مې قبول کړي ما به جنت قبول کړي رسول الله مبارک وفرمایل او جاړي وایي سعد بچې څه چل شوي دی ولې وایي ما خو دا شکل ما دا نه دی جوړ کړی که د ما په وس کې ما به دا نه خشته شکل جوړ کړی دا خو ما له الله راکړه ما نه ولې خلک نفرت کوي ما سره څوک نه کښېني نه راته غاړه ودي نه زما په جام څوک اوبه نه څښي ما سره روټۍ څوک نه خوري نن بیټه کې دا راغله چې یا الله د دې رنګ د وجې ما نه د خدای مخلوق نفرت کوي نو اصله د قیامت پر ورځ جنت نفرتونه کوي چې دا به نه راځي د جنت حورې نفرتونه او الله رانه نفرتونه کوي د قیامت پر ورځ نه څوک ښځه لور راکوي کینی را سره څوک یو دی نه ښځه لور به څوک راکړي رسول الله مبارک وفرمایل ای سعد که دا الله او زما تابعداري دې وکړه جنت به دې قبول کړي د جنت حورې به دې قبلوي الله به دې قبلوي او که زما او د خدای تابعداري دې ونه کړه نه د خدای قبلوي نه د جنت حورې او نه جنت هلکه سعد لکه چې واده ته دې وکړي وی صاحب ما په جام څوک اوبه نه څښي واده سي پیغام مه کوه رسول حضرت ابو هریره فرمایي چې النبي علیه السلام وفرمایل انما انا لکم بمنزلة الوالد للولد زه ستاسو له داسې یم لکه پلار د بچو دپاره د حضور پاک د صحابو دپاره د پلار درجه راغله ما کان محمد ابا احد من الرجال حقیقي پلانو د تعظیم او د رحم په بنیاد وی ښځې ته زړه کېږي بې صبر یو صحابي ما نه راغلی دی او د هغه لور پېغله ده عمرو ابن وهب رضی الله عنه او یو لور یې د بله شتم نه ځه د هغه لور دله کوم ورشه ورته ووایه د غریب پلار عمرو ابن وهب مالدار سړی و دروازه یې ورته ووهله چې ویې ولاړه ووته څه دي وی حضور پاک را لېږلی یم تا به ورته څه سوال جواب کړي نو ستا لور لی زه را لېږلی یم چې یا به ماله راکړي هغه چې وکتل دلته خدای دا څه مسله ده زما لور به زه سره ګزاره څنګه کوي وی یو منټ ودرېږه ښځې ته وی ښځې حضور پاک زموږ لور له رشته را لېږلې ده خو که دې وکته شونډې بل شان مخ دانې غریب هم دی غربت په خپل دی او وجود څه بل شان دی ښځې چې ورته وکتل وی سړي داسې وکړه چې لاړ شه رسول الله مبارک ته ووایه چې زموږ لور ستا نه قربان چې چا نه ورکوې خو سبا به زموږ لور ده سره ګزاره ونه کړي نو جنګ جګړې وي بیا به ته خفې نو زموږ لور له بل څوک وګورو ده له بل څوک نو ده ته یې هغه سوال جواب وکړه دې غریب روان شو ما وایي چې څوک یې نه راکړي لورې دا خبرې واورېدې وی مورې وی دا څه دي
وی دا تعالی حضور پاک خاوند را لېږلی دی، مونږ ورته ویلي چې زمونږ لور پېغله ده. نو بیا وی مونږ واپس کړو. بیبي ولې واپس کړو؟ مورې وی بچې که دی وکړه ترنګ نمتور وجود باندې دانې دي، په مخ یې غټې دانې دي او شونډې بل شانتې، غاښونه هم بل شانتې او سپلی نشته، صرف یو لنګې دی. نو مونږ واپس کړو. تا له به بل څوک وګوري، ستا ژوند ورسره ګران دی. او ته څه مړه دې ته مینه الهاکم التکاثر، مونږ خو د مال ډېر ولې غافل حتی زرتم المقابر. کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره. مونږ خو دنیا اخر آخرت خو زموږ یې مونږ خو وایو پیغمبر سره مینه ده، خو د زړه نه. مونږ خو وایو پیغمبر نه هر څه قربان. او زه ورته اوس وایم چې راکړه یو 10 روپۍ مدرسې له د پیغمبر مدرسې له پته ولګي چې قربان وکړه. زه خو وایم الله دپاره زما سر قربان، زه وایم سر نه یو 100 روپۍ راکوه د الله د جومات دپاره. اوس قربانۍ که نه قربانۍ؟ حاجي صاحب وایي اوس په پسه چې معلومېږي چې ایمان لري. کلا بل تحبون العاجله. الله وایي کلا کلا بل تحبون، تاکیدي جمله ده، خو وخت کم دی. دنیا مو خوښه ده، عاجله دنیا ژوند چې زه پکې اوسېږم، بچې، ښځه، مال، تجارت، ځمکه، دنیا. وتذرون الاخره، آخرت ته تاسو پرېږدئ. څه وایي؟ الور څه وایي؟ داسې خاوند به څوک خوښ کړي؟ څه وایي؟ ویې مورې ژوند به زه تېروم که ته؟ زه به تېرومه. او ولا سر واپس کا، حضور پاک ته ونه رسېږي. قسم په خدای چې د کوم خاوند انتخاب ماله د دواړو جهانو پیغمبر کړی دی، هر څنګه بدرنګه چې ما ته د خپلو نه خشته دی او ما ته قبول پیغمبر نه قربان، رسول الله مبارک حکم نه قربان. کوم خاوند چې ما د دواړو جهانو پیغمبر انتخاب کړو، زه به یم دا ښکلی نه دی؟ ورشه واپس بچې، مونږ خو تا دپاره وی، را واپس یې کړه. لاړ رسول الله مبارک ته غږ ونه کړې، با زما لور درسره خوشحاله. ټیک چې لاړ رسول الله مبارک ته وی کار وشو، وی مهر به ورکړې. الله رسول ما سره څه دي؟ ما خو دغه یو لږ دی، ښه دا لږ که تا چې هغه هغې له څه ورکړې او که هغې له ورکړې ته به څه اچې؟ وی ما سره خو څه نشته. دریو صحابه وله قصه اوږده ده، مختصر. دریو له ولېږه، حضرت علي، حضرت الرحمن ابن عوف، غالبا دریم حضرت زبیر چې ورشه 200 درهم ما یاد کړه چې دله درکړي. دې ته ایمان پیغمبر به اډر کاوه، فورا لاړل 600 درهم یې راوړل. وی داسې وکړه 300 د ښځې مهر شو، دې له پلو پورې وتړه او په دې 300 ورشه، ځان لم جامې والا، ښځې لم والا، د کور سامان هم والا. او یو صحابي ته حضور پاک وفرمایل چې ستا سره 2 کوره دي، یو درل زیاتي دي، وی ده ته هیبه که وبخه. ویو مې بخ. دا ایمان دا و یار، ژوند دا و، دین او جي دین، پیغمبر دین دی، دینو کور ورکه. ښه دا نه چې صاحب دا خو زما د بچي به سبا وادي هغه به څه کوي، ورمې 200 درهم ورکه، ورمې کړل. صحابه که مبشرین بالجنت کې خدای د جنت زیری پې کوي، او قرآن رضی الله عنهم ورضوا عنه وایي. نو دې صحابه او مال بچي ذات الله او رسول نه قربان. کوره مو شو، پیسې مو شوې، لاړ بازار ته اوس په هغه 300 روپو ځان له ښځې له جوړالي پیزار او د کور انتظام کوي. چې دوکان ته وخت منادي اواز کړي، داسې اواز روان دی، چغې وایي خدای مو بخښه، یو ضروري اعلان واورئ. حضور پاک پلانکې علاقې ته جهاد له لاړ، که چا سره خپل سامان جنګ وي په دې شرط نو د پیغمبر ملګرتیا وکړئ. اعلان یې واورېد، بس تاسو هغه بیا اعلان کوي چې ووېرېدل، بیا ودرېد. درېیم ځل اعلان کوي، دوکان نه راکوي شو. څلورم اعلان یې واورېد، ښه پیغمبر مبارک په د تورو منځ کې یو ساک به ښځې سره پروت دي. لاړ په هغه پیسو یې اس واخېسته، توره یې واخېسته، سامان جنګ، یو نقاب وروبند یې واخېسته چې سترګې پکې ښکاري، باقي وجود پټ. ولې؟ هسې نه حضور پاک خفه نه شي چې ما خو دله پیسې واده له وکړه، تا خو په هغې اس او دا واخېسته. هسې یې خپواړو نه چې رسول الله مبارک رسېدلي او جنګ شروع د داسې وروسته په جنګ کې شرکت شروع او داسې بهادرۍ سره یې جنګ وکړه، داسې بهادرۍ سره چې د کافرانو دا پلې به یې داسې
یو صحابي راغی حضور پاک له غالبا حضرت علي وی دا الله رسول یو نو مسلم راغلی ځکه موږ یې نه پیژنو نوی مسلمان دی دومره کافران یې مړه کړل بس نو څوک دی وایي مخ یې پټ دی صرف سترګې ښکاري نو موږ نو مخکې نه دی لیدلی نو مسلم دی نوی مسلمان خو ناشنا بهادر وی کوم یو دی وی هغه اس باندې سور دی امنډه چې وایي دې وخت کې ده په چا غزار کوم دا توری په لاس یې ښکاره و چې ویې کتل حضور پاک یې هغه لاس ولیدل اظنه سعد اوهو دا خو هغه سعد دی تو واشه تپوس ته وکړه حضور پاک وایي سعد دی ته ور منډه کړې هلکه سعد دی حضور پاک وایي سر یې وړکه راغی وی الله رسول هماغه سعد دی جنګ کې په پښتانه وي مړی کېږي که نه یو کافر سره په پرده ونه شو اپې زورور شو ټاس کې دا سعد رضي الله عنه او داسې و چې اس هم زخمي شو هلته پرېوته او دې غریب د غریب هم سخت زخمي شو اس نه پړ مخې پرېوته وینو دارې ترې روانې دي وینو چینې ترې روانې دي په ځمکه پرېوت قسم دې تاریخ وګورئ رسول الله مبارک په خپله ورمنډه کړې او دې راوچت کړ دې خپلې غېږه کې داسې مینه دې ته وایي مینه د یو طرف نه دي که دې خپله غېږه کې دقسې ځان ته راجوخ کړ او په خپل صدر مبارک دې وینې پاکوي او خاورې دې پاکوي په خپل صدر مبارک باندې او غېږ کې یې نیولې او هغه په هغې کې حضور پاک ته مخ راړی الله رسوله جنت به مې قبول کړي الله رسوله جنت به مې قبول کړي جنت حورې به مې ځان ته پرېږدي الله به مې ځان ته پرېږدي هغه شکوه ده مخ داسې واړو رسول الله مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک صادر ورته اوښکې پاک کوي تصور والذي نفسي بيده اے سعد زمانے په هغه ذات تصوي چې زما روح د چا په لاس کې قیامت پر به تعالی د خدای دربار کې کوي خدای به دې قبول جنت به دې قبلې د جنت پورې او دې دوران کې غریب نه د رسول الله مبارک غېږه کې سر رسول الله مبارک وجړل سترګو نه اوښکې لاړې او بیا وخندل او مخ یې واړه او صحابه ته یې دا ورور اوچت کړی واخلي صحابه اوچت کړي مخ تاریخ وګورئ وروڼو علما کرام چې تشریف فرما دي ما سوا د دې صحابي نه بل ما ته نه شي ښوولی چې د هغه نه ستا د حضور پاک په غېږ کې داسې قسم پر صحیح صحابه ډېر لوی محنت کړی دی دا دین د هغې د برکته رسېدلی دی نو چې کله یو کوټې د حضور پاک طبیعت ته لاړ شو صحابه یې تپوس وکړ ویې صاحب تاسو وخندل او مخه مو واړه ویې دا خو د خندا وخت نه و که نه ژړا خو خیر بدله ورځي خو د خندا وخت نه و وی او په بله وجه مې وخندل وی چې دې غریب هغه حاجزۍ سره شکوې او کینې سره ما د دنیا کې خلک نفرت کوي ما به الله او د الله فرشتې او حورې پرېږدي که نه او ما وی قسم مې ورته وخوړ وی الله زما قسم رښتونې کړه او یو د جنت حوره مې ولیده چې زما د حوض کوثر نه یې دله اوبه راځغلولې ما ته خدای وښول چې ستا قسم رښتونې نو ما له حیا راله مخکې ته هلکه وبکړو د پیغمبر سره داسې مینه دې ته مینه وبکړو د الله سره هغه مینه کومه چې حضرت آسیې کړې د فرعون ښځې رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وبکړو هغه مینه چې حضرت بلال کړې الله ورسول سلام هغه به وکړو چې حضرت سمیې کړې هغه به وکړو چې حضرت عمار او حضرت یاسر کړې خپل وسلم نو مدرسې سره او جومات سره به هغه څوک امداد کوي چې د هغه په زړه کې خدای واچوي او دې ووایي چې الله دا قرضه په تا ده او ته د ما په لاس ورکړي محترم څوکیدار او څوکیدار قرض نه
چې چا دپاره هغه اشتره په هغه وي نو خدای به خلاصوي. لازما هر څنګه چې دا ځای به جوړېږي که خیر وي په دې کې به د خدای کور جوړېږي نقشه ستاسو مخکې ده، په دې کې به مدرسه جوړېږي، په دې کې به د دې مبارک د پیغمبر د حدیثو درسونه کېږي، او په دې کې به د الله د قرآن درسونه کېږي، او په دې کې به څوک سبق وایي؟ د پیغمبر د علومو طالبان. په دې کې به د تفسیر طالبان سبق وایي، بې کسبه څوکه به سبق وایي، عالمان به په دې کې درسونه کوي، او د خدای او د رسول د دین درسونه به کېږي، او منځونه به کېږي روزي. نو چې دومره د نیکۍ ځای دی نو خدای به دا قضیې نه خلاصوي. تاسو به خیر انشاءالله. موږ تاسو خدای پاک ګوري، موږ تاسو بهر کې زمانو وخت د مانځه نږدې دی، تاسو ټول دوستان یې دلته په مینه محبت راغلي، نو موږ له پکار چې موږ